بسم الله الرحمن الرحیم. پرون یو ملګری معلومات کوو چې کوم سبق تاسو په لایو باندې ورکوي نیټ باندې، نو سبق ورکول یوازې دا دی، کو نور پکې څه کار شته. نو ما ورته بیا وضاحت وکړه چې زمونږ ترتیب په نیټ باندې ورکول دا باقی دلته مونږ هلکانو سره کار کوو. د هغې طریقه دا چې اول مونږ دلته لیکل وکړو، په بورډ باندې لیکل وکړو، بیا یې هلکانو ولیکي چې کوم هلکان دلته ناست دي هغې ولیکي. بیا د لیکلو نه پس په سبق باندې په بورډ باندې پویه کم، نو چې څه ټیم یې پویوم نو هغه بیا مونږ په نیټ باندې ورکو. د پویولو دوران کې بیا هغه خبرې مونږ په نیټ باندې ورکو. د نیټ پکې صرف دغه خبرې، بیا چې کله نیټ بند شي د هغې نه پس بیا زمونږ هلکان دلته سبق یاد کړي. د هغې نه پس ټول ما ته سبق واورئ، څوک په ولاړې څوک په ناستې باندې، د کورسو ترتیب دی که نه، نو ټول هلکان ما ته سبق واړئ د یادولو نه پس، او بیا د سبق اړولو نه پس سره مونږ اجرا وکړو. اصل مسله چې کوم د هغه د اجرا، لکه پرون موږ سبق ډېر کم ویلی خو اجرا ډېره شوې وه. اصل مسله ده اجرا ده. د دې وجې زمونږ سبق چې دی نو دا یوازې دا نه دی کوم چې په نیټ باندې مونږ ورکوو، دا خو تقریبا چې نیټ باندې مونږ ورکوو دا چې ټول راغونډ کې ګنټه دې جوړېږي. زمونږ تر 200 پورې سبق د 8 نه تر 200 پورې مکمل مونږ مصروف یو، صرف نیمه ګنټه پکې د چیو دپاره یي، باقي په دې ټول وخت کې مونږ دلته طالب علمانو سره اجرا کوو او هغه یې مخکې یادوي. ښه به هر حال اوس دې جملو له راځو او د دې جملو ترکیبونه به هم کوو او حلو به. نمبر 1 دلته لیکل شوي دي یو دا ټکی دی او اعراب حرکات به پې تاسو راولئ. زی ویم نه، یو ځوانان دا لفظ دی، بل طبیب او کاپ پکې دی، بل پکې ماهر الف پکې دی، وروسته به بیا جوړ کو او اعراب به ورته وکړو. د ټولو نه اول دا خبره چې دا جمله چې ده نو دا جمله اسمیه ده کو فعلیه ده. اول د دې معلومات وکړې. ما ته ګوره، ته لاندې مه ګوره. دا جمله چې دا جمله اسمیه ده کو فعلیه ده؟ ته څه وې؟ دا وی فعلیه ده. فعلیه ده کو اسمیه ده؟ دا فعلیه ده. ته څه وې؟ څوک پکې وایي چې یاره اسمیه ده؟ ټول دا وایي چې دا فعلیه ده. ښه دا خو فعلیه ده. دا ځوانان په دې تا لفظ باندې د بره څه حرکت وکړو؟ ځوانان تا، ځوانان تی، ځوانان تو، هغه وی ځوانان تکا، ځوانان تا، بیا صحیح نه راځي. ښه دی وی پایل ځوانان تو. په هر حال څه به کېږي خو دغه تو به پې راولو، پیش به پې راولو، ضمه پې راله. ځوانان تو، ځوانان تو دا فعل شو. خو دلته ګورې خیال کوئ هر یو فعل داسې نه چې ته وایې دې له زه فاعل ګورم او دې له زه مفعول ګورم. د تعجب افعال تاسو ووې، افعال مدحزم پکې رالو، افعال ناقصه پکې رالو، د افعال مقاربه پکې رالو، د هغې ټول ترتیبونه خو د عام افعالو نه جدا چلیږي. نو فعل ته به تاسو ګورئ چې دا کم فعل دی. بیا چې عام افعالي نو په عام افعالو کې به تاسو ګورئ چې عام فعل لازمي دی کو متعدي دی. نو لازمي چې یي هغه تاسو نه صرف فاعل غواړي، متعدي چې یي نو بیا به ګورئ چې دا څو مفعول غواړي، یو غواړي، دو غواړي، درې غواړي، څلور غواړي، لس غواړي. لس پکې نشته خو به هر حال مفعول څو غواړي. دا مسله پکې چلیږي. نو دې ټولو خبرو ته په دې فعل کې خیال کوئ.
ظننتو فعل ظننتو فعل دے کے فاعل اوائیو کنا پریدو ظننتو فعل فاعل اوائیو کو تش فعل ورطا اوائیو یا لکا ظننتو فعل فاعل باورتا دیتا اوائیو ظننتو فعل او فاعل باورتا اوائیو ظننتو ز گمان کوم ظننتو د ظن دے گمان خجی اوس دې ځای راځو چې دا خو فعل شو دا تو د دې د پاره فاعل شو اوس دا فاعل کم حالت کې دی او څه وجه ده کم حالت کې او څه وجه د ظننتو د پاره دا تو ضمیر دی ضمیر مرفوع دی منصوب دی مجرور دی دی وی مرفوع دی څه وی مرفوع دی تو ضمیر مرفوع متصل کو منفصل متصل کو منفصل متصل ضمیر مرفوع متصل علامه مونږ دا ویلې وا چې په فعل کې دننه وي ظننتو واحد متکلم صيغه دا په فعل کې دننه ضمیر شته نو دغه ته به مونږ وایو مرفوع متصل اوس دا ضمیر کم حالت کې واقع شوی د رفعي نسبي جري رفعی ولی ویا فاعل لے دا ضمیر مرفوع متصل لے حالت رفعی کی واقع شوی دے زکر چی دا زونن تو دا پارا سشے دے فاعل لے فعل او فاعل وشو فعل او فاعل وش معلومی کی دا چی دا عام چی کم افعال دی امدقا افعال دی سمسلہ پا کی دمرا شتینا اوس دا ظننتو چې دی دا به تاسو افعالو کې ویلی چې دا کم فعل دی دا فعل متعدی خو دی که نه فعل متعدی دی که نه دی له موږ مفعول ولا ورکو اوس دا کم فعل متعدی دی چې یو مفعول ولا ورکو کو دو ورکو کو نه درې ورکو سو ولا ورکو ظننتو دا کم افعال ولتا افعال قلوب افعال قلوب تاسو نه سو مفعول غختل وای کنه افعال قلوب تاسو نه سو مفعول غختلا دوی دنه غختل په یو کار کېده کو نه کېده په یو چې کار نه کېده نو ډیره خدای منګ به ولم دو مفعول به ولم منګ دلته ذکر کوو دو مفعول به ذکر کوو او دواړه مفعول به منصوب به کو مرفوع به منصوب به خیال کوي ښا نسب به ول واستاسو ور کوي نو اول مفعول د دې شو طبي دا شو او ورپسې ماهر دا بل دغه شو مفعول شو ما په حرکات په جاری نکړه اعراب په جاری نکړه دا په تاسو جاری کوي یو طبيب دی یو کده دا طبيب او کا په خپلو کې سدي مضاف مضاف الیه دا سدي مضاف مضاف الیه اوس په دې کې دا طبيب دا کم حالت کې واقع شو تش طبيب یادوم کنا طبيب کم حالت کې ده تسوی تیز وایا کنا حالت نسبی کی تسوی حالت نسبی کی ولی حالت نسبی کی واقع کو ولی دیوی مخی دی پیل پایل تسوی مفعول به دی دا جواب کوي دا موجه مخی دی پیل پایل لی ولی دا جاری مجرون او مخی پیل پایل او منصوبی پوئی گئی دا منصوب دی ځکه چې مفعول به دی نو د دې له دا نسب به اوس کم ځای ورکو دی یا له ورکو کو دی مخکنی باله ورکو کو دی دویمې باله ولې دی دویمې باله ورکو ځکه چې کلمه خو طبیب په با باندې دویم با باندې ختم شنه او موږ به آخري حرف له څه ورکو حرکت به آخري حرف له ورکو نو طبیب شه طبیب با اوس پکې کراله طبيبا کا طبيبا کا اوس دا کچ دے دا کا په کم حالت کې ده کا ضمیر ده دا په کم حالت کې ده تو وای دا کم حالت کې ده حالت جری تسوی جری تسوی او 23 90 ما تب کې سوی حالت جری کې ده
طبیبک حالت جری کی دے ولی دیوی مضاف الیہ دے تسوی مضاف الیہ دے جواب صحیح دے کا حالت جری کی دے مضاف الیہ دے او چې ضمیر دے نو ضمیر مجرور متصل شو کنا منفصل لے د منفصل نخلاصی وی ښه شکر وباسه او کنو کو جب ضمیر مجرور منفصل وی نو هغه هم تاسو یادوله بهر حال ضمیر مجرور متصل شو اوس دا تاسو کوما چې دا کا دا تاسو خو راوستو په دې باندې خو ظاهر کې نسب دی تاسو وی چې دا حالت جری کې واقع شوی دا کول دی به کی ول نه وي دې تسوي دی محلن دی جواب بدل صحیح را کوي تسوي مبني دی دا سوای مبني دی کا دا ضمائر دی په ضمائرو کې ضمائر شي دا مبنیات سره دی مبنیات په خپل حال باندې کو په دې باندې مخ کې عامل داخل شي هغه وته وی تعالی ظرف در کوم تعالی نسب در کوم تعالی جر در کوم دا وی مهرباني وکا او قبلهم هو محلن قبلو میں محلن نو دا کاپ حالت جری کی واقع شوه دی نو دا شو طبیبکا کو تاسو تسوکوی چی زواننتو طبیبکا تبا ورتوی غلط دی ولی زکا چی دا مفعول بیهی واقع شوه دی و مفعول بیهی سی منصوب طبیبی نرازی طبیبو نرازی دا مفعول بیهی دی مفعول بیهی منصوبی مجرور او مرفوع نئی خبر باندې پوه شوي باقی ماهی رن کو رن کو رن کو وسو ماهی تسبه رن خو مطلب دا چې تا منصوب کا ولی منصوب کو دا مفعول به دی تا ته څنګه معلومیږي چې دا مفعول به دی دی وی چې ظننتو افعال قلوبونه دی دا دو مفعول غواړي یو ولا ورک خو بلم ولا ورک کنه منصوب شو تاسو پوه شوي طبیبک ماهرن شو دا کومه جمله اسمیه کو پیلیه جمله پیلیه فعل فاعل او دو مفعولین جمله پیلیه شوله فعل سره د فاعل سره دو مفعولین نه جمله فعلیه ده پوه شوي خج بئس النصير خیال کوي چې دې سره وسو کو بئس رااله بئس النصير دا جمله اسمیه دا کو جمله فعلیه ظاهر کیا دو بئس النصير جمله اسمیه کو جمله فعلیه دا کم افعالو کې ده افعال مدح او ذم کې ده بئس دا فعل مدح ده کو فعل ذم ده فعل ذم خجی فعل ذم لوسور شي هغه سبق لا فعل ذم داغه د فاعل د استعمال د پاره سو طریقې وي سلور طریقې وي یو طریقه پکې دا وا چې د دې فاعل بسوي معرب باللام ګور چې دا معرب باللام ده کو نه ده معرب باللام ده کنه خجی معرب باللام رااله هلکه پوي کنه دا معرب باللام شو بئس النصير دی را باندې کم حرکت ولګو وسه را باندې کم حرکت ولګو الته ګوره چې الته پتا سو سره لګولې ده را سره څوک رفع ولا ورکو دی وی نو څنګه بوایو بئس النصير رو تینه منی ده خاموش ده خاموشی بولا ختم کو بئس فعل ده کو نه ده ده افعال مدح زوم خپل فاعل لسور کوي دای فاعل نه ده خبره ختم شو نو بئس النصير روشو بئس النصير روشو خجی دې کې څه پاتې دي بئس النصير کې او څه پاتې دي کنه لکه تاسو چې افعال مدح او ذم وې ګوره پای کې فعل او پای کې فاعل او داغه نرستو به یو بل سیزم وکنه هغه زیدون نو موږ چې دایره ته چا پیره کړی و مخصوص بالمدح او مخصوص بالذم وو دې ځکه وست قران کریم کې بئس النصير یا بئس المصير آی کې مخصوص بالمدح مخصوص بالذم پکاريږي مخصوص بالذم قران کریم کې التنشتا اوس بس کې
چې نشته خو تی پکې راوباسه که نه څه خو تا ته پرېښي دي که نه تم پکې کار کوه که نه نو بئس النصیرو بد دی ډېر بد دی امداد کوونکې النصیر بیا وروسته ورپسې ته ضمیر ولګوه هو ورپسې ولګوه بئس النصیرو هو بس هو چې دی مخکې چې کوم یو نصیر بس هغې ته راجع کېږي او کنا یو خاص سړی او زید دی بس زید پکې دغه که دا ور ولګو خو هلته قرآن کریم کې زید نشي لګولی که نه چې کله د قرآن کریم نه بهر خارجي لکه دا یو مونږ یو عام یو عبارت واخلو نو بیا پکې اخوا دې خوا کولی شي بئس النصیر دې باندې تاسو پوه شئ ترکیب یې څنګه کېږي د بئس النصیرو زیدونې کا دې ترکیب به څنګه کېږي بئس النصیرو زیدون ترکیب خو تاسو دلته کړی و که نه ګوره بئس څه شه فعل النصیرو فاعل دواړه به یو ځای کو جمله فعلیه څه به ترې جوړ کو خبر مقدم نه وسه او خبر مقدم بکو او د دې دپاره به وروستو راوباسو زیدون ذکر نه دی خو حذف دی نو هو شه هغه بکو مبتدا مؤخره سره د خبر مقدم نه جمله اسمیه شوه کم ځای کې چې داسې نیمګړې جمله راغلي تاسو به پوره کوئ ښه نیمګړې جمله راغلي لکه یو فعل راغلی هغې سره مفعول ضرورت دی او مفعول قرآن کریم کې ذکر نه دی نو مفعول له راوباسه که نه دا مفسرینو بیا رایسته یا اکثر دا اعراب القرآن دا چې کوم لیکلی شوي دا تفاسیره نو دا په دغه انداز باندې لیکلی شوي نحوي او صرفي تحقیقونه هغوی کوي پوهېږئ دې باندې ښه جي بئس النصیر اصبح زید غنی دا ګورو چې دا جمله اسمیه ده کو جمله فعلیه ده اول دی له ورځو جمله اسمیه ده کو فعلیه ده فعلیه ته څه وې فعلیه ته څه وې ستا پکې شک شته دي څه دغه دی وې اصبح دا کم افعال لی افعال ناقصه دی پرونه سبق دی که نه اصبح افعال ناقصه کې فعل ناقص تا نه څه غواړي فاعل او مفعول غواړي که نه نه غواړي اسم او خبر غواړي نو ترکیب به د دې تاسو کوئ د فعل ناقص د اسم او د خبر دغه به کوئ دا اسم د دې لکه ته دې خوا متوجه شه ما ته متوجه شه دې خوا مه ګوره فعل ناقص رالی فعل ناقص چې دی اصبح فعل دی فعل ناقص دی دا تا نه څه غواړي اسم او خبر اسم د پاره به څه حالت وي مرفوع کو منصوبه مرفوع او خبر به څه منصوب زید رالی نو زید سره څه وکړو زیدن اصبح زیدن مرفوع ده ولی مرفوع ده دا د اصبح په وجه باندې د اصبح د پاره اسم ده د اصبح د پاره څه ده اسم ده غنیا کم حالت کې ده غنیا منصوب ده ولی منصوب ده خبر د پاره د افعال ناقصه د اصبح نو اصبح فعل شو زیدن فاعل شو کنه اسم شو او غنیا د دې د پاره خبر شو فعل ناقص سره د اسم او سره د خبر نه جمله فعلیه پوه شئ په کأنک مریض اوس دې کې ګورو دې کې څو کلمې راغلي دي دا د څو کلمو نه جوړلې درې ته څه وې دوه څلور خطا ده کأن دې هم په خپلو کې جدا کړه بهرحال خجي کأن یو کوي یو یې کوي ډېر مخکې مزه شي دا کأن په اصل کې سو
دا خیر ویلی شوی ده کأن خو د دوو کلمو نه جوړو کأن اسم فعل حرف نه می جدا کوي کنه تاسو کاف جدا ما ته هته وي چې کأن یو کلمه تی جوړه کوي کأن اسم فعل حرف یلکه فعل خو نه ده کأن خاموش حرف اسم حرف دا حرف ده کأن تاسو ته ما وی چې یو اسم کوي څه په کوي چې کاف تشبیه د پاره دی او ان چې کوم دی دا ان چې کوم دی ان دی مخکې خو خیر دا ویل شي به دې ان جوړ شوی دی کنه کأن حرف دی او بیا په حروفو کې 15 دغه چې په اسم داخلي کو په فعل داخلي کې په اسم داخلي کې 15 قسم پای کې حروف مشبہ بالفعل کأن حروف مشبہ بالفعل څه عمل کوي اسم منصوب خبره مرفوع دله به مونږ اسم ورکو او دله به مونږ خبر ورکو صحیح شو کأن سره کراغله ده کأن سره کراغله ده کأنک ضمیر شو اوس ګور شي دا په کم حالت کې واقع شوی دی نو کأن د پاره چې اسم په کم حالت کې واقع کیږي که په هغه حالت کې واقع شو نو که په کم حالت کې واقع شو یلکه مرفوع خو نه دی منصوب دی ولې کأن دا کا یادو ما کا ولې منصوب دی دا وی اسم دی د ان د پنده خو ان دی خو دا خو کأن دی دا اسم دی د کأن د پاره دا اسم دی د کأن د پاره نو داشا منصوب مریض دا دے کأن دا پارا سکو لکا خبر کأن دا پارا سکو خبر نو چی خبر شکم حالت کی واقع شا مرفوع بشی مریدن ولی مرفوع دے نا دا جواب غلط دے ویزکا چی خبر دے دا ځکه چې د کأن د پاره خبر دی دا څه وایه کأنک مریض شو دا چې حرکات پې نه وي که نه نو تاسو به د دې نورو د عواملو په زور باندې دې باندې تاسو حرکات ویلی شئ دا نحو خلک دغه دپاره وي خجی دې کأنک نه اوس جمله چې جوړو نو دا جمله حرفیت جوړه کو ځکه چې حرف مخکې راغلی دی جوړ کو فعلیت جوړ کو سبت جوړ ولکا جمله اسمیه تسوی اسمیه ډیره خره چې تاسو په اتفاق دي زمام په اتفاق دي کأنک مریض د حروف مشبہ بالفعل جمله نه به جمله اسمیه جوړه کو څوک دنه ته پوښتنه کې جمله اسمیه وته ولې ولی جمله اسمیه وي جواب دا حروف چې داخليږي دا په حقیقت کې جمله اسمیه باندې داخليږي وایي خجی جمله اسمیه چې کأن تلری کې نو کا پاده شو کا معنی ته د دې په ځای بیا دا خو ضمیر دغه دی دا منصوب ضمیر چې ده کا دا ضمیر منصوب ده او متصل له نو چې کأن تلری کې تش کا پاتې شو جمله اسمیه جوړه مثال پتا ور کأن تلری کې دغه متوجه شو کأن تلری کې سپاتې شو کمریزن کا بیا بدا کچ ته جمله اسمیه ته جوړه کنه نو دې کنه بیا کوم څه ته وای ته کنه یک انک ته نو دې کنه بیا ته څه جوړ کې ضمیر مرفوع منفصل براوړي صبر راوړي انت مریض شو سدي جوړ شو انت مریض نو دغشت مبتدا او خبر جمله اسمیه شوله پوهیږي دې باندې خجی اوس دی خو راشه اعطیت زید کتاب چې دا جمله اسمیه ده فعلیه ده کوسدي دا چې کومه جمله ده جمله فعلیه ده وی فعلیه ده تسوی فعلیه ده چې جمله فعلیه ده اول جز ته بمونږ وایو فعل او خیال کوئ ګوره د فعلیه په فعل کې به تاسو د افعال ناقصه او نه اخوا خطرناک لین ده
ځکه چې هلته تا نه بیا فاعل او مفعول نه غواړي، هلته بیا اسم او خبر مسله ده. د افعال ناقصه نه اخوا بیا خیال کوي چې فعل ناقص خو نه دی، افعال مقاربه خو نه دي، افعال مدهزم خو نه دي، او د تعجب افعال خو نه دي. دې صدور ته خیال کوي چې پاغه کې نه، نو به عام ترکیب دی فعل فاعل مفعول، مفعول سره خو مفعول وایو، کو مفعول سره نو فعل فاعل شو. او چې پاغه کې نو الته به د غیز خپل ترکیبونه دي جدا انداز باندې هغه فعال کوي. نو اعطیتو افعال ناقصه کې خو نشته، افعال مقاربه کې خو نشته، افعال مد حزم کې تعجب کې بس عام افعال دي. وس عام افعال چې دي په دې کې وګوره فعل لازمي ده کوم متعدی ده؟ دا متعدی ده. متعدی ده سو مفعول نه غواړي، یو دوه درې څلور دوه په یو باندې کار کیږي. اعطیتو اعطا په یو باندې کار کېده ډیره ښه ده. به هر حال کار پې کېږي خو صبر یې کړلی موږ له دوه ورکوو. ځه اعطیتو د دې ترکیب څه دی؟ اعطیتو فعل فاعل، په دې کې فاعل پکې شته، دا تو پکې څه شی دی؟ فاعل دی. تو انا پکې شته. اعطیتو فعل فاعل شه. اوس دا تو چې دا په کوم حالت کې دی؟ حالت رفعی. کندا کم ضمیر دی؟ ضمیر نه ضمائر ته ځه. مرفوع متصل، مرفوع متصل صحیح شو. فعل فاعل شو، دو مفعول د نغواړي یو ول دا ورکا. زیدین صحیح دی؟ زیدن ولې مفعول به دی زیدن. کتابین صحیح دی کو کتابون کما کتابن ولې مفعول به دی. مفعول به څه ګناه کړی دا؟ منصوب دی. مفعول به صحیح منصوب. نو ټول څنګه شو؟ اعطیتو زیدن کتابا، اعطیتو زیدن کتابا. الله اکبر. د دې ټول ترکیب به څوک وکړي؟ اعطیتو زیدن کتابا. ته ووایه ته اعطیتو فعل فاعل، زیدن مفعول به اول، کتابا مفعول به دویم ثانی، فعل سره د فاعلنا سره د دواړو مفعولینو نه جمله فعلیه، جمله فعلیه. پوه شوي په څه گزاره وشوه؟ اوس دې له راځو. کاد زید ان یقوم، دې کې اول سوچ وکړئ چې افعال ناقصو کې خو کاده نشته، افعال ناقصو کې خو نشته ما وایي نه، دا جواب دی. افعال مقاربو کې خو نشته، شته پکې ډیره ښه ده. کاده پکې شته افعال مقاربو کې. افعال مقاربو کې د څه دپاره راته؟ کوم قسم؟ د نږدېوالي دپاره راته. افعال مقاربه د ښه صحیح افعال مقاربو کې ده. ښه جي. اوس د افعال مقاربه عمل وګورئ چې هغې تا نه څه غوښتل، څه عمل یې څه کوو؟ د افعال مقاربه عمل څه اسم مرفوع او خبره منصوب، اسم مرفوع خبره منصوب. دا خو د کار ولګه که نه؟ دې له به موږ اسم ورکو، اسم به صحیح مرفوع او خبر به وله ورکو، خبر به صحیح منصوب. اوس په دې کې خدا کاده کې او شکا او عصا په دې کې خدا مسله چلیدا چې دې دا خبر چې دی دې کې ان راتلی شي او کو نشي. نو د کانه څه مسله وشي؟ په کاده کې د دې په خبر باندې ان راتلی شي یا نشي؟ لکه جایز دی په ان پې راوړل هم جایز دی او ان ته لرې کوله هم جایز دی. دلته ګورو چې ان پې شته او کو نشته. دلته په خبر باندې انا شته. کومه دی؟ دا یوه ښه خجی کادا. دا څه دی اوس؟ دا د مقاربه و نش کنه فعل دی. دا فعل شو د افعال مقاربونا. زید راله، زید تا نه کاده غواړي اول څه؟ اسم څه غواړي؟ مرفوع. نو زید سره څه وکړو؟ څنګه ووایو؟ زیدن مرفوع. ولې مرفوع؟ ځکه چې د کاده دپاره اسم شو. دا زیدن شو، دا اوله اسم، باقی خبر پکار دی. نو ان چې دی ان
ان لوس ورشا ان اسم فعل حرب بیا په حروفو کې دا په فعل دی کو په اسم داخل شوی دی هغه په فعل داخل شوی دی هغه حروف چې په افعال باندې داخليدل تا ته الته دوه قسمه درکړو مخکې ورشه ان لن کای اذن حروف نواسب نو ان پاره کې شته ان راغله دي ان خپل کار کړي دي یقوم دا یقوم د مضارع دا یقوم ان پراله نو ان د مضارع اخر مم لسور کا نسب نو ان یقوم شو ان یقوم په دې باندې خپل قواعد په لګي د صرف قوانین په لګي او تجوید کې مخودل کېږي نو ان یقوم شو ان یا انا ینا ان یا کو به بګي غنه او دا مزریم بګي شیل کېږي کنه نو ان یقوم شو ان یقوم اوس بداسي وکړو یقوم فعل فاعل یقوم فعل فاعل په یقوم کې ضمیر دی هغه فاعل دی دا ضمیر کم حالت کې واقع شوی دی مرفوع منصوب مجرور مرفوع ولی فاعل او دا کم ضمیر دی منصوب متصل دی کو منفصل دی مرفوع متصل دی خبر هم ختم شولا دا فعل فاعل شو فعل فاعل دا ان پراله ان د دې جملې نه مفرد تی جوړ کو دا بدا سوای جمله فعلیه یقوم فعل فاعل په تأویل د ان مصدریه یعنی ان مصدریه په داخل شو نو دا شو خبر د پاره د کادا دا شو خبر د پاره د کادا خبر اوس ان یقوم رااله دا ټول خبر شو مېس کوم په ترکیب وکړه خجی اوس دا ان یقوم دا کم حالت کې ده ان یقوم کم حالت کې ده تسوی نسبی تسوی ان یقوم کم حالت کې ده رفعی کې ده تسوی نسبی کې ده تسوی رفعی کې ده تاسو چې رفعی وای دا غي څه وجه ده دا نسبی ده زه ټول کار وشم نو ان یقوم دا نسب چې پر راغل دا یقوم باندې چې کم نسب راغل دا صحیح ده د لمونګه د دې د وجنه د کاده د وجنه چې مونږ کم نسب ورکو دا نسب چې په لیکل شوی دا صحیح ده دا کم موجوده نسب چې ده په دې یقوم چې کم موجوده نسب ده دا د کاده د وجنه د کو نسب بل وجه ده دا نسب چې ده دا د ان وجه ده د کاده وجه نه ده ځکه چې ان کار کړی دی په یقوم کې کړی دی په ان یقوم کې خو ان کار نه دی کړی په ټول ان یقوم کې په ان یقوم کې کاده کار کړی دی خبره باندې تاسو پوه شئ بالکل به کو انت لري کې نو لري کا خو یقوم چې دی هغه به ته یقومو به ځکه چې انت لري شو مثال په تور باندې دی وی دا انت لري کو جایز دی کنه دا داسې شو دلته دا نسب چا ور کړو ان ور کړو نو چې انت لړو دی واپس رااله پیش پدې باندې رااله یقوم نو دا یقوم حالت نسبی کې واقع شوی دی حالت رفعی نه ده خبره باندې پوهیږئ دا حالت نسبی کې ده کوته وی چې ولی یار دا حالت نسبی کې دا خو دا ورا یقوم جمله فعلیه ده کنده جمله فعلیه ده جمله چې دا د مبنی سره تعلق ساتي جمله د چا سره تعلق ساتي دا د مبنیات سره تعلق ساتي جمله مبنی ده په دې باندې ظاهری کا د په دې باندې کا نشي کولای چې کا د نسب ورکی چې دغه ده بل دا کا د چې دا خو دې د پارند چې مضارع له دغه ورکوم نسب ورکوم خپل خبر له نسب ورکي او دا چې یقوم د خپل دغه کې دا فعل فاعل کې دا جمله دا پوره جمله چې دا د کاده د پاره خبر شو او نسب ولا ورکو ته پوه شئ
اے جمله دا مبنی دا ظاهر کې تا تخپل دي کې چې کوم عمل شوی هغه تا نه خې لکه څنګه چې هو دی او هما دی او هم دی دا تا خپل یقوم دا جمله ده کنه فعل فاعل دی خپل مستقل یقوم دا مستقله جمله ده اے اوس په ان داخل کا څنګه ګوره سب دی ان دلته کارو چې دغه کو دی یقوم دی ممله نسب ورکا دی دا دی ان کارو کو باقی چې دا ټول بیا راجمه کې دا ټولو ان خو دی یقوم کې کار کړی دی دا په دی بل خپل ځان کې کار نه دی کړی او دا ټول چې دا سره یو ځای کې نو دا حالت نسبی کې واقع شو د کاده د پاره دای اسم شو او دا ان یقوم خبر شو یوازې یقوم خبر نه جوړیږي دغه لپاره دا یقوم چې کلمه جمله ده یقوم مستقل جمله ده فعل فاعل له او دغه حالت بس دا خو جدا وجه دي کنه دا ان چې په دغه شکل باندې راوړې کنه ان په دغه شکل باندې دا ان چې په حروف نواسب چې په راشي حروف جوازم چې په راشي دا مکمل تور باندې ظاهري خلق انداز باندې دا کار کوي او دا د نور مبنیات په شان دا جمله د نور مبنیات په شان دوم نو څنګه چې دا نور مبنیات دي دا ضمائر دي او دا موصولات دي او بالکل بدلیږي نه پاغه کې ملا بعض داسې الفاظ راځي اللتان اللتين چې وې دا دي کله د موربوالي مسله پکې شته ده نو دا کلک انداز باندې خو نه ده په بای زینو کې په دې باندې کار کوي خو چې مجموعي تور باندې دا واقع شنو به مخکې عامل په دې باندې کار نشي کولای پوه شئ په دې مبنیاتو کې بعضی الفاظ داسې دي چې په هغې باندې بعضی علما دا وایي چې دا معرب دي دې کې مخکې عامل کار کړی دی د هغې خپل جدا دغې دا طریقې مضبوط ماشاءالله کا دا فعل شو د افعال مقاربونه زید د دې دپاره څه شو اسم شو او ان یقوم د دې دپاره خبر شو منصوب شو خجی انها بقره قرآن کریم کې خو انها ده به هر حال کو ان شي او کو ان شي دلته خو ان واقع کیږي ځکه چې شروع کې راغلی ده یقول انها ان ده کنه خجی انها بقره تګور اوسه انها بقره ان اسم فعل حرف ان اسم فعل حرف کم حروف دي حروف مشبہ بالفعل حروف مشبہ بالفعل سعمل کئی اسم لا رفع خبر لا اسم منصوب خبر مرفوع وړي حروف مشبہ بالفعل اسم منصوب خبر مرفوع وړي ها دل تراله ها ضمیر دے دا بمونږ د دې د پاره سواقی کو اسم د دې د پاره به سواقی کو اسم ها ضمیر شو اوس دا ضمیر مونږ په کم حالت کې واقع کو ها منصوب مجرور مرفوع منصوب ولی زکه ها ضمیر منصوب دے زکه چې د ان د پاره څه ده اسم او د ان اسم منصوب وی او ورپسې بقره رااله نو بقره 3 صحیح ده ولی دا سبب چې دا خبر ده د ان او خبر د ان صحیح مرفوع وی انها بقره بس دا په حروف مشبہ بالفعل کې دا دواړه شو او دا په افعال مقاربه کې شو دا دواړه چې کوم د فعل متعدی شو دا افعال ضم شو او اصبح کی افعال ناقصه بس